طالب علم ته چې هغه متقي او پرهیزګاري او ته نکاح کول غواړې یو استاد چې زه خو نکاح کول غواړم خو زما خو تمام خاندان سکان دي په تمام خاندان کې واحد ځای وه چې زما کلمه ویل نه مسلمان شوی ما نه ما سره به د خاندان سپورټ نشته د خپل نسب سپورټ نشته نه زه که واده کول غواړم نکاح کول غواړم ما سره خو څوک نشته زه به کومې رایې ته دا کوم هغه ورته وایي چې نه ته ښه وکړه ته نکاح کول غواړې وي بلکل زه راضي یم په دې باندې وی هغه سړي ته یې ورکړو چې هغه طالب علم راضي دي په دې خبره باندې طالبانو دې خبره نه ځان خبر کې دا مشران چې نن علماء دیوبند یادېږي احمد لاهوري رحمت الله علیه دې قربانۍ ورکړې دي دې سختې تېرې کړې دي خپل خاندان ته نه دي کتلې خپل نسب ته نه دي کتلې هغه احمد لاهوري رحمت الله علیه طالبانو ته وایي چې زما خو مازدیګر نکاح ده او زه به څه کوم نکاح له به ځم د ده په بدن باندې یوه جوړه وه موږ سره چې په مدرسه کې دي سل جوړې اغوستې دي بیا یې اختر له درې څلور جوړې جوړې د دې زمانې طالبان دا شانتې دي او په هغې کې وی موږ ته څه نشته سهولت نشته تاسو دا کافرو لږ شاته تحریک وګورئ درې جوړې اخترونه جوړوي او دا کمې دي دا هغه یوه جوړه وه او هغه یوه جوړه کې هم پیوندونه لګېدلې وشلېدلې وه د احمد لاهوري رحمت الله علیه یوه جوړه وه هغه وی په دې جوړه کې زم جوړه مې شلېدلې ده اوس ښه ده هغه جوړه مې د جمعې په ورځ باندې انځله دې خو وایي چې اوس د نکاح تقریب دی زه به څه چل کوم احمد لاهوري رحمت الله علیه طالبانو ته چې یوه جوړه در سره دا خو اوس وینځه که نه ورته یې وایي چې یا دا شان کار وکړي چې د بل طالب علم نه یو جوړه واخله هغه به درته جوړه درکوي چې نه ما خپله زندګي په دې کې تېره کړې ده ما سبقونه په دې کې ویلي دي زه د بل نه عاریتن او اجارتن جوړه نه اخلم احمد لاهوري رحمت الله علیه غسلخانې ته ننوځي هغه یوه جوړه ده د نکاح تقریب دی نکاح دپاره وزیر غوښتلی شوی دی او دغه جوړه انځي او هغه دننه په دیوال باندې غوړي او هغه دغه کي چې دی نه دغه لړ شي چې دا وچه شي هغه وریځ راغلی ده طالبانو ورسره یو قسم له دوکه وکړه اوس هم د وریځ او جمې دی په هغه لمدو جامو کې هغې واچولې او دې لړ نکاح دپاره هلته راوغوښتلی شو خو هغه کم سسور کم چې ولې لور ورکي نه هغه دې ته نه ګوري چې د کم طالب علم کم جامې دي دا سپینې دي دا خړې دي دا شنې دي د هغې ته نه کتل هغه محمد لاهوري رحمت الله علیه ته خپله لور په نکاح باندې ورکړله بیا وخت تېر وتو دا خپله لور نه تپوس کي وایه خاوند دې څنګه ومونتو وخت دې څنګه تېرېږي ګزران څنګه دی وی وخت ورسره ښکلې تېروځي احمد لاهوري رحمت الله علیه سره څو د طالبګرۍ دوران او واده وکړو د علماو سره کوم دغه مدرسو سره خپل تعلق او خپل ربط ساتي هغه وی چې بس ښه دی لکه وخت ورسره زما ښه تېروځي احمد لاهوري رحمت الله علیه مطلب کم خپل کار کم ترتیب هغه به یې کو خو چې کله پې هغه سسور مهربانه شو چې دی خو دا نه وایي چا ته لاس نه نیسي چا ته دغه نه کي خپله ګټه وټکي هغه په دې ښځه باندې لګي دننه هغه راوړي هغه پې مهربانه شو هغه د کور خرچه هر څه ورته ورکي ورونو اخلاق په ځان کې دا شان پیدا کړې چې بالفرض تا سره یو څه شته نه ته به ناشکري نه کې تا سره لږې پیسې دي ته وایې ما سره نشته په زنانو کې د نشت الفاظ هم دی خو خاوند وله تمام عمر وله هغه څوکي کارونه کوي په پټو کې وله سختې تېرې زمینداري کې وله په کور کې چېرته یو ټیم تروړه وړه رانه داوي نشته مالګه یې لږه ساعت د یو ورځ دپاره ګنټې دپاره مالګه نه وه مساله نه وه نه زنانو په خولې باندې دا اواز راځي نشته دا ناشکري دي په زنانو کې ناشکري ده نن سبا د هغې اخلاق هم بد طرف ته روان دي او د زمونږ د ځوانانو طبقې د مشرانو طبقې اخلاق بل طرف ته روان دي ځان کې به بهترین اخلاق پیدا کوئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپله دغه باره کې دا واقعه راغلې ده د ایران دا شان یو کس و چې هغه په مسلمانانو سره د مسلمانانو ډېر کسان هغه څو هغې شهیدان کړي وو
بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه سړی چا راوستو وینیسو چې وینیسو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پیش کو اے امیر المؤمنین دا د مسلمانانو غ دشمن دی او هغه د دومره مسلمانان قتل کړي دي او مسلمانان شهیدان کړي دا د ایران هغه مشر دی دا هغه سړی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه څوک وېتړو او جلاد ته حکم کو چې راشه ان دې اوس مونږ سکو دی به مونږ ختمو نکله دا حکم دی چې بل فرض یو سړی ته فانسی ورکول کیږي یا دغه ته ورکول کیږي نه اخري دی معلومات کیږي په زړه د سارمان شتا ارمان وایا دی وته سوای زما په زړه هیڅ ارمان نشته یو مې دا ارمان دی چې ما دی یو ګلاس کې امیر المؤمنین وګورم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حکم کو ورشه ته وګ پیش کوي ته کې شوی ما اوبر الله روړ نور میس نوی پکارو چې کله اوبر وړلې او دغه کسته مخ کې کړې الله ته وی چې دی به تر هغه پورې بدته سنوای تر څو پورې چې دا وبنه اسکلې هغه اوبر یې خلی ته وړلې او ډایرک هغه ګلاس پزما کمان دی ورواړو هغه ګلاس پزما کمان دی امیر المؤمنین وتوی دا دې سو پر ابو خطا ونس کله دا ابو خطا د سکول د پر راوخته او ابو خطا ونس کله امیر المؤمنین تا تما دا حکم کو چې مال اوبر ول اخري ارمان زما دا شو بس کما دا خو ما سره دا وعده کړل چې اوبو دي سونیس کله زتا وجنم نه دا خو دې ویلې دي کنه بالکل دا خبره مې کړې ده نیوس خو اوبو زمکه تلړلې او اوبو زمکه جذب کړې د زمکه نه خدا اوبو ته نشرو باسلې نیوس ما ته پانسی نشرا کولې ته ما ته حکم د مرګ نشرا کولې امیر المؤمنین به دا سړی عذاب کې او حالانکه کوم د امیر المؤمنین سره کوم چې لاندې رعایا واغي وته امیر المؤمنین د فټور مسلمانان شهیدان کړي دي دغه په مسلمانانو باندې ډېر ظلم کړی دی او ته هغه مشر وروړي سو ته پرې خود را تسکه امیر المؤمنین هغه پرې خود نه دی راغی بهر وته ویل ام بلغو صلی کو راغی امیر المؤمنین ته ما تکلم وایا امیر المؤمنین به تکلم ویلا ای امیر المؤمنین په پتا غټین کې جلاد تور وچتا ولا او ما له تور را پرې خدلا او ما کلمه وینه دی خلکو به چې دی مشر د دې جلاد نو یری د نمر د وجنه د یری د کلمه ویلا نوی د دې د وجنه ما دا چلو کو دا وبم دوی کړلې او کلمه می ویل مسلمان شوم خدا د ټولو نه اصل سیستره د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فضل کې داوي او یا د نور مسلمانان وسره وي چې راشه د خدا ظلمونه کړی دي او موږ د خپل وعده خلاف ورزي کول سر کلم کا نو دغه اخلاق بیانو امیر المؤمنین صحابه تاسو ته موږ تاسو تعلیم د اخلاق ورا کړی دي موږ به انک لعلى خلق عظیم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د اخلاق نمونه وا یا دغه صحابه پس راشه یا تابعین پس راشه ائمه محدثین پس راشه فکان دهله کې د دو یو د هندو یو د کافر د هندو یعنی د هندو او د مسلمان په یو ځمکه د یو ټوکلي باندې جګړه وا مسلمان وی چې دا ځای زما دی او هندوی دا زما دی وی دا جګړه د حد تور رسیدله چې هندوی کو دا ځای زما شو په دې باندې زما اندر جوړو ما او دی مسلمان وی کو دا ځای زما شو او یعنی مقدمه دا فاش دا زما په حق کې نه په دې ځای باندې جماعت جوړو دا فیصله لړله مسلمانان نافس کې تمام مسلمانان یو شلو هندوان خپل افس کې یو شلو او دا فیصله یو حد یو لوی حد ته ورسېدله چې دا خو مخې ته روانه ده دا فیصله دی پورې لړله چې اواز دا وشو یعنی هغه یو عوامي او اجتماعي مسله جوړه شوه تنازع جوړه شوه او دا خبره به کوله چې په دې باندې به اوس دا فیصله کیږي دا به قاضي ته دی کیږي او قاضي دا هغه وخت یو انګريز دی فیصله هغه ته لړله ناغه وی چې تاسو داسې کارو کې چې خپل افس کې یو شی او کلی علاقه کې یو کس وګورغه بدل را فیصله وکړي ویندوان رو لګیدل وی هغه وی چې او بالکل مونږ یو کس وګورو په هغه باندې دا فیصله حل کړو دیرال نګور دا عقل دا تسلیموي دا خبره
چې هندو والا مشر به ګوري چې یاره مال هندوان فیصله وکړي، مسلمان ته د علماو پسې ځي او مسلمان قاضي پسې وځي، مسلمان وکیل پسې وځي چې مال دې راشي مال فیصله حل کې مال دا مقدمه لړاو کی. هغې څه وکړل؟ هغه هندوان راولګېدلو او مفتي الهي بخش رحمت الله علیه د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه شاګرد دی، هغې ته لاړ چې زمونږ د فیصله په مفتي الهي بخش رحمت الله علیه باندې ده او زمونږ دا فیصله به مفتي الهي بخش رحمت الله علیه کې دا فیصله چې هغه ته فیصله وړلې بالکل دا فیصله به زه وکړم. نو مسلمانان په دې خبره باندې خوشحاله شو چې مفتي الهي بخش رحمت الله علیه ته دا فیصله لړله، دا فیصله به زمونږ په حق کې کېږي، مونږ مسلمانان یو او مفتي الهي بخش رحمت الله علیه مسلمان دی، دا فیصله زمونږ په حق کې ده. او هندوانو خو دغه سړي انتخاب وکړو د مفتي الهي بخش رحمت الله علیه. کله چې قاضي ته مخامخ ته مفتي الهي بخش رحمت الله علیه ودرېدل، مسلمانان ټول بار راجمع شوي دي، هندوان ټول بار راجمع شوي دي چې نن به د مسلمانانو مشر یو مفتي دی، هغه به د قاضي مخې ته هغه یو فیصله وکړي او قاضي به هغې باندې دستخط کړي او قاضي به په هغې باندې مهر لګي چې دا فیصله دا شانتې ده. مفتي الهي بخش رحمت الله علیه قاضي ته ودرېږي او قاضي صاحب ته څه وي وی دا ځمکه چې کوم ده مسلمان او هندوان خپل آپس کې لګېدلي، دا ځای د هندوانو دی، دا ځای د هندوانو دی، مسلمانانو دی. هغه ورته دا فیصله ته په سوچ سمجھ کې وي، بالکل په سوچ سمجھ باندې کوم دا ځای دا د هندوانو دی او د مسلمانانو په حق کې نه دی، دا د هندوانو ځای دی. هغه ورته تا ته پته ده وایي چې دا ځای هندوان واخلي دي پې مندر جوړوي، هغه ورته زما د دې سره دغه دی فیصله راشي نه هغه دا نه وي چې ورګه زه مسلمان په مابین کې فیصله وکړم. نن که مسلمان دی خپل رورې دی نه هغه رالګي د هغه ګاونډي که بالفرض دا فیصله د ګاونډي ګیري یو خوا کې د هغه په حق کې دا فیصله د هغه نه اړي خپل رور ته یې رااړي، هغه رور له دومره رشوت دومره پیسې وچلي هغه فیصله حق هغه دغه بل رور په حق کې د دې فیصله ځان ته راوړي، رشوت ورکړي، مخې ته مشرانو ته پرې رشوتونه ورکړي، دا ناجایزه ده. ګوره د ټولو نه اول دا دی چې مسلمان د روغ رضان کې بهترین اخلاق جوړوي، دروغ به نه وایي، غیبت به نه کړي، د بل ضرور حق به نه خوري. چې کله دا څیزونه په مونږ کې رالل په معاشره کې به جنګ جګړه نه وي، معاشره کې به اصلاح وي، رونه به اوسېږو، نه دا جګړې به نه وي. الله دې وکړي چې زمونږ په خپل آفس کې اتفاق او اتحاد راشي، پورې اخلاق نبوي په مونږ کې راشي، د صحابو اخلاق په مونږ کې راشي، تابعینو اخلاق راشي، د ائمو راشي، محدثینو دغه اخلاق نبوي په مونږ کې راشي. الله دې په دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا